مؤمنین کرام، صاحبان فهم و فکر، ډیر زیات اختصار سره د تقریب د نکاح او د واده دی او دې کې شک نشته دی تر ټولو تقریباتو کې حسین ترین تقریب هغه د نکاح دی. ویلي څه د نکاح و د ازدواج رشتې په متعلق قرآن کې هم خدای فرمایش کړی دی. سوره بقره هن لباس لکم و انتم لباس لهن. ښځې تاسې دپاره لباس دی، تاسې ښځو لپاره لباس یو. یعنی دغې رشتې ته خدای د لباس تشبیه ورکړی دی، ځکه دغې رشتې کې ښځه دی، دغې رشتې کې هغه سړی دی. دا رشته د سړي او د ښځې منځه د ستر او پرده پوشي یوه ذریعه دی. که دا رشته یې سړي نشته یا یې ښځې نشته، هغه ننګه دی. قرآن دی هغه بې لباسه دی، یا هغه زندگی بې لباسه دی. یعنی د انسان د مذکر او د مؤنث د ټولې زندګۍ پرده پوشي رشته ازدواج کې مضمر د قرآن یعنی. او دا دوره مقدسه، پاکه، پاکیزه، بنیادی، اساسی، ثقافتی، تهذیبی رشته ده. څه پروردگار عالم ټولو رشتو کې اول رشته چې روی زمین باندې وجود کې راغله هغه د ازدواج او د ښځې او د مېړه رشته ده. یوه رشته یا نه وه. ټولې رشتې خدای مقدسې مقررې کړي دي، پاکې پاکیزه رشتې دي. مور څومره پاکه پاکیزه رشته ده، دوره مقدسه، دوره مقدسه، دوره پاکه، دوره طهارت نه ډکه رشته د مور دی. څه پیغمبر یی الجنة تحت اقدام الامهات. هغه جنت چې موږ ته کوشش کوو چې جنت ته لاړ شو، هغه نعمتونه د جنت پیغمبر یی څه کچوګې لټوي د مور خپل نوم دی ولټوي. همداسې یې خور رشته دی، ورور رشته دی، د لور رشته دی، د زوی رشته دی. ټولې پاکې پاکیزه رشتې دي، خو دا څوره رشتې دي دا ټولې فرع دي، اصل رشتې نه دي. د مور رشته اصل رشته نه دی. اصل رشته هغه د ښځې او د مېړه رشته دی. دغې ځمکې باندې یوه رشته یا نه وه. اول رشته چې وجود کې راغله د آدم او د هوا منځه د واده رشته وه. د بنیادي رشته شوه، اصل رشته شوه، نورې فرع دي. ځکه اسلام ډېر تاکید دغې رشتې باندې ځکه کړی دی چې دا پکار دی ډېره پاکه او پاکیزه رشته وي. جلکه انتخاب کې هم اسلام شرایط څه ایښي دي، وړ کې انتخاب کې شرایط څه ایښي دي. دا صرف د ښځې او د مېړه رشته نه دی، بلکې دا د یوه د خاندان رشته دی. ځکه دا رشته درسته شوله، دینه کوم وجود کې څه خاندان رسي هغه به پاک و پاکیزه وي.
او ټولې رشتې هغه فرع دي، د اصل رشته ده. ځکه کله اصل کې طهارت نه وي، فرع کې بالکل طهارت نشي راتلی. ځکه کله اصل پاک وي، شا خود به خود پاکېږي. نه اصل د دغې رشتې څه ډېرې رشتې دي، هغه ازدواج رشته ده، مقدسه ده، پاکه ده. و ځکه اسلام هغه کس چې هغه دغې رشتې سره منسلک شوی دی، ته پیغمبر دی یی چې چا واده شته هغه 2 رکعته لمونځ، چې چا واده نشته مجرد دی هغه 7 رکعته لمونځ. بلکې دا 2 رکعته پیغمبر دی ته نه بهتر دی. کومې رشتې وجې نه؟ دغې پاکې پاکیزه رشتې وجې نه. یعنی د حدیث مقصد دا دی چې انسان د خدای کومه بندگی کوي، هغې بندګۍ قیمت هم دغې رشتې سره بلند کېږي. هغه عبادت یا خدای هغه عبادت قیمت ورسره زیاتېږي. ځکه پیغمبر یې چې النکاح من سنتي، دا یې ما سنت دی. فمن رغب عن سنتي فلیس مني. که د سنت نه چا انکار وکړو فلیس مني، هغه مونه نه دی، ما امت نه نه دی. و دغې رشتې باندې خصوصا چې دې کې زیات طهارت وشي، زیات پاکوالی ورته راشي، شریعت نکاح دپاره کوم شرایط خیلی پکار د هغوی باندې عمل وشي. که من جمله او شرایطو کې د نکاح څه کله تاسې نکاح الویلوی، مولا امیر المؤمنین دی څه پکار دی مکمله خاموشي وي، شور نه وي، حتی مرغانو اوازونه یې نه وي، خاموشۍ کې ولویلوی. ځکه اته مولانا حدیث دی، اته مولودی چې که تاسې نکاح صغې لویلوی ماښام یې ولویلوی، شپې یې. څه قرآن کې خدای فرمایش کړی دی چې شپه سکون دپاره دی، و اندخ قرآن کې خدای یی چې ښځه یا سړي دپاره سکون دی. امام یی چې پکار دی سکون والا کار سکون والا وخت کې وشي، خاموشۍ کې هغه صیغې ولویستلی شي، شور نه وي. کله نکاح الوستی شي تاسې له څو کومې ګوتې دي بل لاس ګوتو کې داخلي نه وي. حتی ځنو روایاتو کې راغلی دی چې نکاح صیغو الویستلې نه مخکې مستحب دی چې حدیث قصه تلاوت شي. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرکم آیات نزول شوی دی. حدیث قصه هغه چادر والا حدیث ته 5 تنې پاک راغه، واجه اورپا انداخه یی چې ځکه حدیث قصه تلاوت وشي، چې کله حدیث قصه تلاوت وشو د انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا، حصار کې چې کومې د نکاح صیغې ولویستلی شوې، نه هغه نکاح بیا یقینا ډېر پاک و پاکیزه دی. چې هغه حصار چې کوم دی هغه صیغې الویستلې شوي دي، هغه آی تطهیر انما یرید الله حصار کې الویستلې شوي، استحباب مقرر شوی دی. نکاح سنت پیغمبر دی. و خود واقعه کربلا که وکسو، کربلا تاریخ کې هم څه ودګني څه مقتل هغوی ذکر کړی دی. هغوی کې یو ودګنی چې عیسوي و، د 11 ورځو ودګنی و،
حضرت وهاب علیه السلام و دې تازه واده کړی و. حضرت وهاب مور نامی کور نه بهر راوتې وه. عیسیانو کې دا دستور دی چې کله تازه واده وکړي بیا ښځې سره کور نه بهر ځي. خو تاریخ الفاظ دا دي مقتل لیکي چې سختترینه ګرمۍ وه، د میړه سترګې شغلېده، ځمکې باندې داسې لګېږي لکه د اور بڅرکي داسې سخته ګرمۍ ده. د حسین کاروان روان دی چې د زهرا زوی حسین غږ وکړو میلني وروره ګرمۍ ډېره سخته دی، کاروان ودروه، خیمې یوه طرف ته ولګوه. چې کله خیمې ولګېدلې سید شهدا کریم کربلا سلطان کربلا راکب دوش مصطفی شمع نبوت د جنت و سردار خپل رهوار مبارک باندې دی مرتجز باندې دی حسین. د مولا حسین سره ډیر اصحاب مولا سره لیارې کې ملو شوي دي، که زهیر بن قین دی، نور ډیر اصحاب دي مولا سره ملوېدله تای کربلا سفره پورې. ځنه داسې اصحابو چې هغوی خیمې لګولي وي حسین هغو دپاره قاصد استولی دی. خو چې حسین دغه ځای کې مرتجز نکوز نه شو، سترګې وغړولې، هغې لق و دک صحرا کې سخته ګرمي دی، حسین یوه خیمه ولیدله. خو حسین دغې خیمې ته خپل قاصد ونستولو. سید شهدا د زهرا زوی حسین چې دغې خیمې ته خپله حسین تشریف فرما شول راغلل. څه کله نږدې شو خیمې ورکې یوه سپین ساري ولیدله. سید شهدا مولا حسین سلام ورته وکړو، سپین ساریه سلام ورته وکړو. مولا ته نه پوښتنه کوي دغې سختې ګرمۍ کې دغې خیمې کې دلته څه کوې؟ هغه سپین ساري ورته یایي چې زما زوی دی وهاب د نمیږي تازه واده یې کړی دی. زموږ عیسیانو کې دغه دستور دی چې واده نه وروسته نومي سره بهر صحراوانو ته راوځي. دغه ځای کې دوه روایات دي. یوه روایت کې لیکي چې وهاب اوبو پسې لاړ و، دویم روایت کې لیکي چې ښکار پسې لاړ و. مولا حسین سید شهدا کله دا خبره واورېدله مولا د ورته ویي چې څه تکلیف خو درته نه وي؟ ویله دوه ډېر غټ تکلیفونه دي راته. اول تکلیف دا دی چې ګرمۍ ډېره سخته دی، اوبه نشته دي، زما زوی اوبو پسې لاړ دی، تږي ډېر یو. هلته یې روایت جمله دا دی چې د زهرا زوی حسین لاس کې نیزه وه. حسین یې چې هغه نیزه ځمکې کې پیوست کړله، چې کله یې بهر وباسله چینه څرګنده شوله. زورانو به هغه چینه لیدلې وي، اوس یا موجوده دی، عراق کې شته دی. چې کله یې چینه وباسله سپین ساري بیا ورته سلام وکړو چې یا خو نبي یې یا وصي نبي یې. ویلې نبي نه یم، د آخري زمانې پیغمبر المسیح حسین یم، وصي نبي یم. ویلې بل ته څه تکلیف دی؟ ویلې بل تکلیف دا دی چې خیمې نه بهر در وتی نه شو، ګرمۍ ډېره سخته دی. هېڅ حسین مرتجز نکو شولو. یو لرګی حسین ځمکې کې پیوست کړ، هېڅ ونه ته نه جوړه شوله. مولا د ورته بل څه خدمت دی؟ ویلې بل څه خدمت نشته دی. ویلې زه څه خدمت وکړم؟ سپین ساري ورته ویلې څه وکړي خدمت وکړه چې کله زوی وهاب در راشي اشاره حسین خپلو خیمو ته وکړه، دوره ورته وایه چې هغو خیمو ته د اخري زمانې پیغمبر المسیح حسین وختی، هغه حسین چې مباهلې میدان ته نیکه اکوم خپلې غویږي کې راوړی و، هغه حسین یاد کړی. کله وهاب رڅي، کله مخکې شي، کله وروسته چې حیران دا اوبه ده چې نه دغه ونه
مور ته مې غږ وکړو زوی وهاب راشه. مور یې د ورسته کېږم دا ځکه حیران یم چې دا ونه خو نه وه دا اوبه خو نه وه. څه مور یې پر یاد ورته وکړو ورته کا د وهاب زوی د اخري زمانې پیغمبر هغه حسین چې د اخري زمانې پیغمبر چې زموږ عیسیانو سره کله مباهله وه او غوږ یې ترې راوستی و هغه حسین ته بللی دا حسین راغلی و چینه یې وبسله او ونه یې ولګوله. ولې خو مور یې خیمه ولوډوه خیمه یې ولوډوله. نام یې مور یې وهاب روان شول حسین طرف راغلله. د حسین د نور جلوه یې ولیدله. د مولا حسین لاسو باندې اسلام راوړلو تازه مسلمان دی. مقطع ډېر طولاني دی خو بس عدد به جملې مصائب تاریخ لیکلی دي چې کله یوم عاشور شوله د 10 ورځې راغلله یو ورته وهاب مور مخ ته وکړو وهابه موږ خو ډېر عبادتونه نه دي کړي موږ خو تازه مسلمان شوي یو څومره پورې کوشش کوای شي ګیډه وکړه میدان ته لاړ شه د زهرا زوی حسین ځان قربان کړه. ته کا د مورې څو وارې ورغلی یم خو مولا د جنګ اجازت لرې کوي. ویله وهاب زوی زه به درسه لاړه شم جنګ اجازت به درته واخلم. ویله خو مورې دومره صبر وکړه زه د خیمې نه نام یې راولم بیا به مولا نه یې جنګ اجازت واخلم. څه وهاب روان شو کله خپلې خیمې ته رسیږي کله خیمې ته نوځي خپله نام یې ولیدله کلکه کلکه د ژوړي فریادونه د کوي تیزه تیزه ژړا د کوي. وهاب غږ وکړو چې نام یې ماته فتح دی چې ته